ښکاره خبره ده چې پښتون قام خپل تاریخ همیشه ژوندی ساتلی دی. په دغه پښتنو کې د دیر اولس هم د چانه کم نه دی، خو ولې بیا هم د خپل وطن او خاورې په خاطر یې خپلې ټولې دشمنۍ یو طرف ته کړي او د غیر غماز مخې ته ډال شوي دي. په تېره ورځ د جندول او برول مشواڼي قام مشرانو د دو خاندانونو چې یو طرف ته حاجي ملک محمد زرین او بل طرف ته ملک عقل زرین ترمنځ د 10 کالو یوه سخته دشمني را روانه وه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وجل شوي او ډیر زخمیان شوي هم وو. خو ولې بیا هم د پښتون قام جرګې تاریخي فیصلې کوي چې د دغه دواړو خاندانونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان قامي مشرانو جرګې وکړي او دواړه ډلې د یو بل سره جوړې کړي چې په تېره ورځ د جندول صدبر کلي په مقام باندې ملک حاجي محمد زرین او ملک عقل زرین خاندانونه د یو بل سره غاړې غړۍ کړل. په دې موقع ملک محمد زرین او ملک عقل زرین څه داسې ویل: دا پتنه چې وه دا د ډېر شو کالو خواوشاته شروع ده او ډېر مړي پکې وشو دوه طرفه او دواړه هم خپل ورونه یو بل مړه کړه. باره هېڅوک هم نه دي وجلي، خپل هم ځانونه په خپله وجلي. خو موږ چې نتیجه وکتله زمونږ دومره فکر و یا نه و، زمونږ کشرانو دا یو دغه وکړه، جرحت وکړه او څومره چې موږ دا 10 کاله پتنه کړې ده نو د دې نه موږ په غیر د کروڑاو د تاوانونو نه او د خوخو ځوانانو نه بل هیڅ فایده نه ده حاصله کړې چې هغه هم د لاسه ورکړي. ټولو مسلمانانو له همدغسې پکار ده لکه زمونږ راروغه جوړه چې په ښه ډول ډال وشوله، ښه په عزت باندې دغسې ټولو خلکو له پکار ده چې په دې طریقه باندې خپلې مسالې قدام راله وغه کېناسته او هغه مسالې ختمه کړه. نور عوامو هم دا پکار ده چې چا څومره لانجې نو ختمول غواړي، پیدا پکې نشته، نه پکې موږ پیدا موندلې نه پکې دوی موندلې او د ډېر وخت 10 کالونو دا مسله روانه او دې سپین ګیرو پکې منډې ترلې ووالې او ختمه یې کړه. 10 کاله 15 کاله پاتنه مو کړله او هېڅ شی هم پکې بیا نه موندل. د دې وخته پورې پکې ټول نقصانونه بیا موندل او پیدا هم پکې بیا نه موندله. د 10 کالو دښمني زموږ او د عالم خان د کورنۍ په منځ کې نن ختمه شوه په ډېره صداقت او په ورورۍ سره. او نور خلکو ته دا پیغام دی چې دښمنۍ کې د حسد او د کینې نه هیڅ شی نه پیدا کېږي، هیڅ خیر پکې نه راځي. هم په دغه موقع د جماعت اسلامي صوبایي امیر سراج الحق خپله وینا کې د پاک افغان مشرانو ته د مخالفو قوتونو سره د مذاکراتو کولو مشوره ورکړه. زه د یو تحریک د یو صوبې د ذمهدار په حیثیت باندې د پاکستان او د افغانستان ټولو واکمنو ته وایم چې دلته کې د زور ژبه استعمالول پرېږدئ، دلته د رانګي استعمال پرېږدئ. د دې سیمې هر هغه قوت ته وایم چې د قوت په بنیاد باندې، د زور په بنیاد باندې، د ټوپک په بنیاد باندې انسانان غلامان کوي، زه هغه ټولو ته وایم چې د صلح، د جوړې، د امن لاره اختیار کړي. هم په دغه موقع د افغانستان جرګمارو د پاکستان جرګمارو هم د پاکستان د سلامتیا دپاره د صلح لار خپلولو باندې زور ورکړو او اجتماع ته یې خپله وینا وکړه. ښکاره خبره ده چې کومو قامونو چې خپل واک په خپل لاس کې د ساتلو فیصله کړې ده هغه قامونه چرې هم ماتې نه ده خوړلې. یو طرف ته که وګورئ حاجي ملک محمد زرین صاحب، بل طرف ته حاجي ملک عقل زرین صاحب چې دواړه د نومونو نه هم معلومیږي چې دارونه دي. تقریبا د 10 کالونو د دوی په منځ کې خفګان او دښمني چلې ده چې هغه نن په دوستۍ کې بدله شوه. د دوی میسج همدغه و چې څنګه تاسو وکتل چې ټول مسلمانان، ټول پښتانه دي صرف او صرف په روغه جوړه او په صلح باندې خپلې مسلې هوارې کړي. روح الله شاکر، خیبر نیوز، دیر تیمارګره.